بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. موږ اسم مبني شروع کړی و. اسم مبني دا هر هغه اسم ته ویل کېږي چې هغه په ترکیب کې نه واقع. هر هغه اسم چې په ترکیب کې نه واقع یا هر هغه اسم چې مبني الاصل سره مشابهت لري. د دې حکم دا دی چې د دې آخر د عامل په بدلیدو باندې نه بدلیږي، را بدلیږي. د اسم مبني د دویم نوم اسم غیر متمکن وي. غیر متمکن ورته ځکه وایي چې هر قسم اعراب له ځای نه ورکوي. د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي: مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، بعض ظروف مرکبات، اسماء کنایات او بعض ظروف. په دې کې نمبر 1 موږ ویلو مضمرات. اول دا خبره کړو چیرې دا مضمرات ویلي مقدم کړي دي په دې نور باندې. مضمرات د ځکه مقدم کړي دي چې د مضمراتو دا ټول قسمونه جنین دا ټول مبني دي. په دې نور کې سبق معرب په هم شته. او دویمه خبره موږ دا کړې و چې مضمرات د مضمر جمع د مضمر او ضمیر یو شی دی او دا په معنی د قلت الله هم سره راځي. او دې ته چې مضمر او ضمیر ځکه وایي چې دای کې د اسم ظاهر په مقابله کې په حروف کم وي. بیا د اصطلاحي تعریف من کړو. ضمیر د هر هغه اسم ته ویل کېږي چې وضع کړل شوی د پاره د دې چې دلالت وکړي په متکلم مخاطب یا په داسې غایب باندې چې د هغې ذکر مخکې شوی یا کوئی ذکر مخکې لفظا شوی یا تقدیرا شوی یا معنی شوی یا حکما شوی. بیا موږ ویلو د ضمیر اول دوه قسمونه دي: متصل او منفصل. متصل چې د خپل عامل سره یوازې نه استعمالیږي او منفصل چې یوازې استعمالیږي. دا متصل په درې قسمه دی: مرفوع، منصوب، مجرور. او منفصل په دوه قسمه دی: مرفوع او منصوب. ضمیر مجرور بغیر منفصل نه راځي ځکه چې دا د خپل عامل نه جدا کیږي. ټوټل 15 قسمونه شول. ضمیر مرفوع متصل هغه ته وایي چې د خپل عامل سره په ترکیب کې باتو مرفوعات او واقع کیږي. عام طور باندې دا مبتدا فاعل یا نائب فاعل واقع کیږي. په درې گردان لکه په ضربتو کې تو ده، په ضربنا کې نه ده، په ضربته کې تاو د اخره پورې سي. بیا ضمیر منصوب منفصل مونږ ویلو چې هغه ته ویل کېږي چې د خپل عامل نه جدا راغلی وي او په ترکیب کې دا باتو مرفوعات او واقع کیږي. خو عام طور باندې دا مبتدا یا خبر واقع کیږي. ازلیم سوال سګی دی: انا نحنو انت انتما انتم انت انتما انتن وهما هم يهما هن. ضمیر منصوب متصل هغه ته ویل کېږي چې د خپل عامل سره یوځای وي او په ترکیب کې په بار منصوبات او واقع کیږي. عام طور باندې دا مفعول به وي د فعل لپاره او یا د حروف مشبہ بالفعل لپاره اسم وي. ندی ګرځاونه دوه قسمه بیانېږي: یو ضمیر منصوب متصل به فعل، نمبر 2 ضمیر منصوب متصل به حرف چې فعل وسره شوی. دای ګردان ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربک، ضربکما، ضربکنا، ضربه، ضربهما، ضربهم، ضربها، ضرب. په دې کې دا ضمیر صرف د ضربنه علاوه چې کوم دی کنه دا ضمیر منصوب متصل دی. لکه په ضربنی کې نی یا ده، په ضربنی ضربنا کې نه ده، په ضربک کې کا. او بیا ضمیر منصوب متصل به حرف چې حرف نو هغه انني، اننا، انك، انكما، انكم، انه، انهما الاخره پورې دي. بیا ضمیر منصوب منفصل مونږ ویلو چې خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې په بار منصوبات کې سوا کې عام طور باندې دا مفعول به مقدم جوړیږي. تدیم سوال سګری ایا ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکم، ایاکن، ایاهو، ایاهو، ایاهم، ایاها، ایاهما، ایاهن. او بیا پنځم نمبر دی ضمیر مجرور متصل. ضمیر مجرور متصل هغه ته ویل کېږي چې د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې خو د مخکې مضاف راغلی او یا د مخکې حرف جر راغلی. ندیم دغه دوه ګرداونه دي چې مخکې د حرف جر راغلی وي ځای ګردان مونږ کولی لنا، لک، لکما، لکم، لک، لکما، لکن، له، لهما، لهم، لها، لهما، لهن. هغه مخکې د اسم راغلی درې ګردان: غلامی، غلامنا، غلامک، غلامکما، غلامکم، غلامک، غلامکما، غلامکن، غلامه، غلامهما، غلامهم، غلامها، غلامهما، غلامهن. بیا موږ ویلو چې دا ضمیر مرفوع متصل دا په دوه قسمه دی: یو بارز دی، یو مستتر دی. بارز هغه ته ویل کېږي چې ویل کېږي، لیکل کېږي، لیدل کېږي.
مستتر چې نه لريږي. نو فعل ماضی په بار صيغو کې ضمیر چې نه دا بارز دی او په دوه کې مستتر دی او فعل مضارع په بار صيغو کې په نو صيغو کې ضمیر بارز دی په پنځو کې مستتر دی. بیا دا مستتر په دوه قسمه دی، یو جائز الاستتار یو واجب الاستتار. جائز الاستتار مطلب دا دی چې لري لپاره فاعل ضمیر واقع کیږي، اسم ظاهر واقع کیږي، د واحد مذکر غائب څخه او د واحد مؤنث غائب څخه هغه په ماضی کې او په مضارع کې وي نو بدی کې ضمیر مستتر په جائز الاستتار سره او د دین علاوه فعل مضارع کې واحد متکلم جمع متکلم واحد مذکر مخاطب بدی کې ضمیر مستتر په استتار وجوبي سره. دین علاوه اسم فاعل صغیر اسم مفعول صغیر صفت مشبہ دي پرې ټول کې به هم ضمیر مستتر وي او پرې کې چې دا کم علامات دي دا کم پکې راغلي د تثنیه ضمیر پکې راغلي یا پکې د جمع ضمیر راغلي نو دا علامات دي دا د لکه ظالبانی کې فاعل کې نه دا هما ده دا الف چې نه دا پکې فاعل نه ده بلکې دا فاعل علامه د خبره ده چې دا د تثنیه مذکر څخه ده او ضاربون دا علامه دا واو پکې علامه د خبره ده چې دا واو دا د جمع مذکر څخه ده او په حالت رفع کې ده. کدا فاعل وې نو بیا بدانه بدلیدو حال ده چې دا په حالت رفع نسبی جری کې بدلیږي اگر ضاربان ویلېږي ضاربین ویلېږي ضاربون ضاربت ضاربین ویلېږي. دینه بعد بیا درې قاعده بیان کړلې لکه عام طور خو کله زمونږ ضمیر ته ضرورت وي نو موږ به ضمیر مرفوع متصل به استعمالو ضمیر مرفوع منفصل به نه استعمالو ځکه ضمیر مرفوع متصل خفیف دی او منفصل ثقيل دی. منفصل کې حروف ډیر دي متصل کې حروف کم دي چې بلګ حروف باندې کې ګڼې تاسو ضرورت ده او خو کله د خبره وا چې کوم ځای کې ضمیر مرفوع متصل راوړل متعذر وو نو ال د بیا موږ ضمیر مرفوع منفصل به استعمالو نو سلور دمه موږ ویلو چې ال د ضمیر مرفوع متصل په معنی منفصل استعمالېږي. نمبر 1 دا چې کله عامل د ضمیر په خپل عامل باندې مقدم شي ضمیر په خپل عامل باندې مقدم شي نه ال د بمنګا ضمیر مرفوع متصل په منفصل استعمال ضمیر متصل په منفصل استعمال لکه ایاک نعبدو لګی دا ایاک ضمیر ده او نعبدو عامل له نه دا په خپل عامل باندې مقدم شوی دی نو متصل په منفصل وي. دیم نمبر دا چې کله د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغلی وي کله د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغلی وي نو ال د بهما د متصل په منفصل استعمالو لکه ما ضربک الا انا. نمبر 3 کله چې د ضمیر د لپاره عامل معنوي وي کله چې ضمیر د لپاره عامل معنوي وي یعنی دا ضمیر مبتدا یا خبر واقع شوی نو هم موږ متصل په منفصل استعمالو وجه دا چې ضمیر مرفوع متصل د عامل معنوي سره نشي وځي کېږي. نمبر 4 کله چې دا ضمیر د لپاره عامل حرف وي نو په صورت کې به هم د متصل په منفصل استعمالو ځکه چې حرف د متصل د حرف سره نشي وځي کېږي لکه ما انت الا بشر مثلنا یا ما انت الا قائم. بل قاعده دا ویلو چې کله کله یو ضمیر وي او دا غي ورستو جمله راغلي وي نو دلته حکمن چې نه دا جمله مقدم وي او دغه دا ضمیر د دې لپاره مقدم شوی د لپاره د عظمت شان د لپاره د جلال ظاهر ورو اگر دا مذکر ضمیر او ضمیر شان ورته او کله مؤنث او ضمیر کسر ورته وي لکه قل هو الله احد او انها زینب قائمه. یا موږ دایو چې عام طور باندې خود سي وي چې مبتدا معرفه وي او خبر نه کوي مبتدا معرفه وي او خبر نه کوي خو کچرته سره لا چې نو مبتدا را په مبتدا خو معرفه وي مبتدا نه کوي نه چې لمک خبر شو مبتدا معرفه وا او خبر هم معرفه وو یا مبتدا را لپاره دا خبر اسم تفضیل وو دا اسم تفضیل چې هغه په من سره استعمال شوی نو بیا به مونږه دغه مبتدا او د خبر په منځ کې به ضمیر فصل لاړو او ضمیر فصل به د مبتدا مطابق وي. ضمیر فصل به ذکر راوړل کېږي چې د دې التباس را نشي د موصوف او د صفت سره لکه زید القائم ته وې نو به دې احتمال نشته چې زید موصوف ته او القائم ول صفت ته فکتا زید هو القائم وې نو بیا به زید مبتدا او خبر بوله معرفه وي دا زید مبتدا او القائم بوله خبر وي او د دې وس د موصوف صفت سره التباس ځکه نه راځي چې د موصوف او د صفت په منځ کې فصل نه راځي
او د دې په منځ کې دا فصل لري نور مثالونه لکه کان زید هو افضل من عمرو او كنت انت الرقيبه دا مثال نه ذکر کړی دا زور سبق چانی لیکل دا نو هغه ولیکي دا لسمنټ په دې کې دا ولګي د سبق دینه بعد بیا په اسم غیر متمکن کې او په اسم مبني کې ویم نمبر هغه اسم اشاره ده اسم اشاره دا څه ته ویل کېږي ما وضع يدل على مشار الیه چې دا هغه اسم ته ویل کېږي چې د دې په اړه وذکر شوی چې دا په مشار الیه باندې دلالت کوي یعنی د مشار الیه د تعیین د لپاره چې کوم اسم وذکر شوی هغه ته اسم اشاره وي مشار الیه هر هغه سیس ته وي کوم سیس طرف ته چې اشاره کول کېږي چې کوم سیس طرف ته اشاره کول کېږي هغه ته مشار الیه وي اسماء اشاره څه ته وي ما وضع يدل على مشار الیه هر هغه اسم ته ویل کېږي چې وذکر شوی د پاره دی چې دلالت کوي په مشار الیه باندې یا د مشار الیه د تعیین د پاره چې کوم اسم وذکر شوی هغه ته اسم اشاره وي مشار الیه دا هر هغه اسم ته وي مشار الیه دا هر هغه اسم ته وي چې کوم یو ته اشاره کول کېږي دا خبره یاد وساتئ چې په کتاب کې دا نه لیکلې چې مشار الیه پہچان داره چې دا مشار الیه به همیشه لپاره معرف بالله وي مشار الیه به همیشه لپاره معرف بالله وي مشار الیه به همیشه لپاره معرف بالله وي لکه ذالک الکتاب نه ذالک اسم اشاره ده الکتاب دا ولا مشار الیه ده وقتا د سوې چې هاذا کتابون دی وي نو هاذا اسم اشاره او کتابون مشار الیه دا نشي کېده دې خبره باندې پوه شوي د مشار الیه لپاره دا خبره ضروری ده چې دا با معرف باللام وي د مشار الیه لپاره دا خبره ضروری ده چې دا به همیشه لپاره معرف باللام وي په دې باندې پوه شوي خادم کچرتا اسم اشاره راغله او دا غین ورستو معرف باللام نو راغله کله غین ورستو معرف باللام نو راغله نو موږ وایو چې اسم اشاره مبتدا ده دا سره اسم اشاره مبتدا ده او دا ورستو اسم ولا خبر ده لکه هذا کتاب ته یا ذالک کتاب ته ذالک کتاب نو ردی ترکیب چې اوس مونږ کو نو وایو چې ذالک اسم اشاره مبتدا او کتاب ولا خبر ده کتاب به موږ مشار الیه ناخلو پوه شو به باندې اوس چې په کوم ځای کې اسم اشاره راشي الدم مشار الیه خامخاوي نو بذالک کتابون یا په هغه کتابون کې خونشته نه نمنګ وایو چې دلته الشیء محذوف ده څه محذوف ده هغه الشیء چې دا مشار الیه ده الشیء سره امون ویلو په مشار الیه په معرب بالله جو هذا الشیء کتابون دا شی کتاب ده دې خبره باندې پوه شوي دا په کتاب کې نشته ده اسم اشاره څه ته ویل کېږي چې وذکر الله شوی د دې لپاره چې دلالت وکړي په څه باندې یعنی اسانه خبره ده چې د مشار الیه د تعیین لپاره چې کوم اسم وذکر الله شوی هغه ته اسم اشاره وایي و منګوي چې مشار الیه دا هر هغه اسم ته وایي هر هغه سیس ته وایي چاته چې اشاره کول کېږي د مشار الیه پہچان ده چې دا به همیشه لپاره معرف بالله وي معرف بالله وي چې کله اسم اشاره نه ورسره معرف بالله راغې نو بیا موږ ترکیب کوو چې هاذا اسم اشاره او دغه معرف بالله دا ولا مشار الیه او کچرتا اسم اشاره راغله او داغې نه ورسره اسم معرف بالله نو دا ورسره اسم بیا مشار الیه نه جوړیږي بلکې موږ بیا ترکیب کوو چې اسم اشاره مبتدا ده او مشار الیه د محذوف ده او دا ورسره اسم دا ولا څه ده دا خبر ده اوس په کوم ځای کې چې اسم اشاره راغلی و مشار الیه لکه نو موجودو نو موږ چې لکه الشیء محذوف ده سره الشیء محذوف ده دا مذکر د پاره دا واحد د پاره یو شی او دا د لپاره اشیاء د جمع د پاره او د تسنیه د پاره شیئان لکه دې مې هذان رجلان نو ترکیب به څنګه کومه هذان اسم اشاره مبتدا او دا رجلان ولا سو خبر وذا هر اسم اشاره لپاره او مشار الیه پکاروي نن وایو هذان الشیئان رجلان دا دوه چې موږ د کاری دا دوه سوزونه دا رجلان دي دې باندې پوه شئ تاسو
پرې باندې پوه شوئ تاسو یا لکه مې هؤلاء رجال نو ترکیب به څنګه کوم هؤلاء اسم اشاره او رجال ولا څه ده دا خبر ده وځ الګ اسم اشاره ده د هر اسم اشاره لپاره مشار نه پکاروي نو زه هؤلاء الاشیاء الرجال هؤلاء الاشیاء الګ پوه شوئ تاسو باندې خبره باندې پوه شوئ بیا دا اسم اشاره سره خپل مشار لینا موصوف صفت جوړیږي یا مبدل منه بدل جوړیږي نه ان شاء الله رسو بیا راشي دا پرې خبره مانته سو خپو شوي کنه د اسم اشاره لپاره دا غوړه دا خبره زګه تاسو کوم کنه چې کله به ته ذالک الكتاب ته په ترکیب کې ذالک اسم اشاره او کتاب ولا مشار لیه اکل ده هاذا کتاب اسم اشاره او کتاب مشار لیه نه ده دا خبره هم په ذهن کې تاسو یاد وساتئ چې اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه جمله نه جوړیږي بلکې جز د جملې جوړیږي اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه جز د جملې جوړیږي جمله نه جوړیږي دا خبره بیا دی اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه جمله نه جوړیږي بلکې جز د جملې جوړیږي واښو به دا خبره هم په کتاب کې نشته ده په کتاب کې ډایرکټ خبره کړې اسم اشاره څه ته وایي او اسم اشاره پنځه دی وې موضوع دانه او د دې لپاره کاف د کتاب لیکل کېږي دا خبرې په کتاب کې کړې په کتاب کې نور نه دي کړې نو دا قاعده تاسو په سره دا یادوي درېمه قاعده موږ څه ویلا چې اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه جمله نه جوړیږي بلکې جز د جملې جوړیږي لکه دې ذالک الکتاب لا ریب فیه نو ذالک اسم اشاره والکتاب ولا مشار الیه مشار اسم اشاره سره خپل مشار الیه نه مبتدا واښوي به معنی او چې اسم اشاره مشار الیه وسره نوي نو بیا به اسم اشاره سره جوړیږي مبتدا او دا ورسونه سمبول سره جوړیږي خبر به جوړیږي دا په خبره باندې پوښوي لکه دا موږ ترکیب کوو هاذا الكتاب ابيض دا کتاب سپین دی ستر کې بکوما هذا اسم اشاره الکتاب مشار الیه اسم اشاره مشار الیه مل کر مبتدا او ابيض والا خبر وزه میں هذا کتاب ابيض دلی وست ترکیب کوما هذا اسم اشاره مبتدا کتاب موصوف او ابيض والا موصوف صفت مل کر خبر پوښوي هذا کتاب ترجمه ترکیب څنګه کوما پدې باندې پوښوي تاسو پدې باندې پوښوي دا خبرې به یاد کړئ وسره وسو د کتاب خبره چې اسماء اشارات پنځه دي اسماء اشارات څوري پنځه دي او شپږ مانو لپاره راځي لکه منګه چې څنګه ویلو د لپاره کنه واحد مذکر تسنیه مذکر او جمع مذکر واحد مؤنث تسنیه مؤنث جمع مؤنث او چونکې د جمع مذکر او مؤنث لپاره یو څه غلا دي لکه دي خوشپګو واحد مذکر تسنیه مذکر جمع مذکر واحد مؤنث تسنیه مؤنث جمع مؤنث خو د جمع مذکر او د جمع مؤنث لپاره یو څه استعماليږي یو اسم اشاره استعماليږي نو پنځه الفاظ دی او د شپږو معنی لپاره دي د واحد مذکر لپاره ذا راځي سره دي ذا واحد مؤنث لپاره ذانی زین ذانی یعنی په حالت رفع کې او زین په حالت نسبی او جری کې دا خبره هم یاد وساتئ یو خبره پکې زمانه پاتې شوله چې د اسماء اشارات ولې مبني دي دا تاسو ته بیان دی مخکې مونږ ویلو اسماء اشارات ولې مبني دي دا مشابهت افتقاری د وجنه د څه د وجنه مشابهت افتقاری د وجنه لکه څنګه چې حرف د خپل معنا د ملاویدونه د خپل کلمې بل کلمې ملاویدونه خپل معنا نه ورکوي نو دغه شان دی د اسم اشاره چې مشار الیه وسره نوي نو خپل معنا نه ورکوي پوه شو به معنی یعنی په خپل معنا ورکولو کې دا مشار الیه ته محتاج دی نو مشابهت افتقاری دی پکې نو بدی کې وسته چې اسماء اشارات مبني دي او مبني خو دې ته چې نه بدلیږي را بدلیږي او دلته غوتوي چې ځان د تسنیه مذکر حالت رفع د پاره او زین دې د تسنیه مذکر حالت نسبی او جری د پاره دا شان دي تانی او تینی تسنیه مؤنث حالت رفع او تسنیه حالت نسبی او جری نو دلته غودا بدلیږي را بدلیږي او ته چې مبني کلمه نه بدلیږي نو موږ وایو چې مبني کلمه باندې دا تبدیلی د عامل د وجه نه ناراضي
د عامل د وجې نه په تبدیل نه راځي دلته کې په دې کې د ځان او دین د عامل د وجې نه په تبدیلی نه راغلی بلکې دا واضح وذکر د دې لپاره دی چې په کوم ځای کې تسنیه مؤنث حالت رفعی وي جوتان برازي په کوم ځای کې تسنیه مؤنث نسبی او جری جوتین برازي پوه شو بلی معنی معرب خو په دا حال وي چې کله د دې د اخر د عامل د وجې نه بدلې دی را بدلې دی دلته خو د عامل د وجې نه بدلېږي را بدلېږي لکه مسلمین دی نو دا مسلمین د مسلمین ځوانه دا اسم معرب دی نو په دې باندې ګوره رأیت مسلمین او جاء مسلمان رأیت مسلمین مررت بمسلمین جاء مسلمون رأیت مسلمین دا د عامل د وجې نه بدلېږي را بدلېږي او د تسنیه نه خو د عامل د وجې نه بدلېږي را بدلېږي پوه شوئ نو اسماء اشارات د مذکر د پاره واحد مذکر د پاره دا راځي د تسنیه مذکر د پاره سره راځي لا دانه او دینه پوه شوئ او د واحد مؤنث د پاره 65 ټکی راځي شپږو تا تی ته ذه ذه ته تا تی ته ذه ذه ته لګه هذه او هاته دا ولګي او د مؤنث د پاره تسنیه مونږ ورتانه او تینه او دا اولائے په مد سره او په قصر سره اولا او اولائے دا د واحد د جمع مذکر د پاره هم راځي او د جمع مؤنث د پاره هم راځي واښوي به دی باندې نو دغه اسماء اشارات 15 دي د شپږو معنی د پاره دي 15 لکه د واحد مذکر د پاره څه راځي دا د تسنیه مذکر د پاره دانی او زینی او دا واحد مؤنث د پاره تاتی ته ذه ذه ته تاتی ته ذه ذه ته او د تسنیه مؤنث د پاره او اولائے دا سره پاره دي جمع مذکر د مؤنث د پاره لکه پوه شو مې معنی بیا وایي چې کله کله د دې اسماء اشارات سره په شروع کې ها تنبیهیه لګول کېږي تنبیه ویل کېږي را بیدارول تنبیه ویل کېږي را بیدارول نو د ماقبه د دې را پارولو د پاره د را بیدارول لپاره چې کومه استعمالي کوي د هاي تنبیه وي نو د دې په شروع کې هاي تنبیه چې دا داخليږي لکه د اتوي ها ذا ها ذانه ها تانه ها اولائے ها اولائک پوښښ به دي معنی ها تا هذه هذه هاته نه لا ټول دا ها چې وسر لګي نه دا څه شری دا تنبیه دی لکه پوښښ به دي معنی نو کله کله د دې په شروع کې هاي تنبیه داخله ولګي او کله کله او د دې په اخره کې حرف خطاب دا د دې سره وځي کیږي حرف خطاب ککما کوم کی کوما کننا نو دا حرف دې ته حرف خطاب یعنی هغه حرف چې د خطاب د پاره راغلی نو ابدا 15 سګي دی شپږ دی 15 دی شپږ د پاره ککما کوم کی کوما کننا خدا کوما کوما چې نه دا پکې دو پیری دی کنه یو پیری دا غسر نو چې 15 نو دا ټول 15 راځي 15 لکه دی ذاکا ذا کوما ذا کوم ذاکی ذا کوما ذا کننا دیش 15 موږ شپږ درس راولو دا چې دا وای کنه ذاکا ذا کوما ذا کوم ذاکی ذا کوما ذا کننا ذانیکا ذانیکما ذانیکم ذانی ذانی دینه نو ذانیکا ذانیکما ذانیکم ذانیکی ذانیکما ذانیکنا اولائک اولائکما اولائکم اولائکی اولائکما تانیکا تانیکما تانیکم تانیکی تانیکما لکه پوه شو به معنی ها بیا بدی کې د اسماء اشارات دا د دریو د لپاره راځي پدې کې دا د قریب لپاره راځي او ذالک د بعید لپاره او دا د متوسط لپاره دا د قریب لپاره نو پدې کې الفاظ کم دي الفاظ پکې کم دي او ذالک پدې کې الفاظ ډیر دي او په ذاکه کې لکه نه کم دي نه پکې ډیر دي متوسط دي نو هاذا د قریب لپاره ذالک د بعید لپاره او دا د متوسط لپاره بری پوښ وې تاسو دا وې بیا زما خپل فصلون دا دویم فصل له د اسماء اشارات مبارکه اسماء اشاره څه ته وایي تعریف کوي ما وضع ليدل على مشار الیه مشار الیه دا هغه اسم ته ویل کېږي چې وذکر له شوی د پاره دی چې دلالت کوي په مشار الیه باندې وهي 5 الفاظ لسته معان او اسماء اشارات 15 دي چې د شپږو معنیو د پاره استعماليږي او کم کم دي
وذلك ذال المذكر وذان وذين لمثناه تاتي ذه دا ټول چې دا راځي د للمؤنث واحد مؤنث لپاره وثاني وتين لمثناه او اولى بالمد وقصر جميعهما لجمعهما د دوانو د جمع لپاره یعنی مذکر د لپاره او د جمع مؤنث لپاره اولا بمد سره اولا او اولا یو ځل دی اولا کنه اولا او یا اولائ نو دا دوانو په سره وقد يلحق باوائلها هاء التنبيه دلګي دا يلحق بمعنى د يدخل ده لحوق ولګي په اخره کې به وسکیدل لحوق څه ته ولګي او دخول ولګي په اوله کې نو دلګي دا لحوق په معنی د دخول له لحوق په معنی د سره ځکه چې دخول څه ته ولګي په اوله کې داخل دل او لحوق په اخره کې په وسکیدل نو وقد يلحق باوائلها هاء التنبيه او کله کله په وسکیږي د دې په اوله کې هاء تنبيه لکه هذا هذان هؤلاء هذين هاتا هاتي هاتان هاتين ويتصل باواخرها حرف الخطاب او متصل کیږي په اخر د سره حرف خطاب حرف خطاب یعنی کاف کاف خطابی ته حرف خطاب وي وهي ايضا 5 الفاظ لسته معان او دا کاف خطابی چې ده نو د دې هم 15 الفاظ دي د شپږو معنو لپاره کما کوم کې کما كنا نو کما په کې دوه پیری ده نو یوې ته لري کړه ده نو دا دوی چې 15 الفاظ دي فذلك 25 نو دا 15 شول 15 څنګه شول نو الحاصل من ضرب 5 في 5 چې 5 د 5 کې ضرب ورکې لکه 15 اسماء اشاراتي کنه دا دانی او تاتی او تانی اتینی اولای نو او دې سره د ضمیرونه ولګي نو بیا به دغه څه ګرځاونه کې ذاک کوما ذا کوم ذا کې ذا کوما ذا كنا او دغه شان ذالک ذالکما ذانک ذانکما تانک تانکما اولایک اولایکما نو زمونږ شپږ دیر راځي خو د 25 د کړي د مقررات د حذف کړي دي وهي ذاك الى ذا كنا ذانک الى ذانکنا وكذلك البواقي واعلم بوش ان ذال القريب چې زاد قریب د پر راځي ذالک للبعید او ذاک للمتوسط د متوسط لپاره لکه پوښو بنه باندې نو دا پوره ده که مکه بس بلوه ما نو موږ نن سبق کې اسم اشاره ویلا څه خبره موږ د کتاب وکړلې او څو پکې ځان وکړلې یو موږ دا وکړل کتاب نه چې اسم اشاره دا تعریف سره نو هرغه اسم چې وذکرل شوی د پاره چې دلالت وکړي په مشار الیه باندې یعنی د مشار الیه د تعین د پاره چې اسم وذکرل شوی هغه ته اسم اشاره وای دویمه خبره موږ دا وکړل چې د مشار الیه پہچان دارې چې بری باندې به همیشه لپاره الف لام راغلی معرف باللام وي د دې سره موږ دویمه خبره کې دا خبره هم وکړه چې د اسم اشاره لپاره مشار الیه ضروری ده که کوم ځای کې چې د اسم اشاره نه وروسته معرف باللام راغلی نو دغه به مشار الیه وي په کوم ځای کې چې د اسم اشاره نه وروسته مشار الیه یعنی معرف باللام نه وي نو په دغه ټیم کې مشار الیه ته دا محذوف وي او دغه اسم اشاره به مبتدا واقع کیږي او رسونه اسم بوله خبر جوړیږي درېمه خبره په دې کې موږ دا وکړه چې اسم اشاره سره د خپل مشار الیه نه دا جمله نه جوړیږي بلکې همیشه لپاره جز د جملې جوړیږي بل خبره موږ سلورمه دا وکړه چې اسماء اشارات ولې مبني دي د مشابهت افتقاری د وجنه لکه څنګه چې حرف بغیر د بل کلمې ملایدون خپل معنی نه ور کوي دغه شان د اسماء اشارات بغیر د مشار الیه خپل معنی نه ور کوي اسماء اشارات 15 د واحد مذکر د پاره دا د واحد مؤنث د پاره د تاتی ته تسنیه مذکر د پاره حالت رفعی ثانی النسبی دین او تسنیه مؤنث ثانی او تین او جمع مذکر او جمع مؤنث د پاره اولا او اولائے او بیا قاعده چې کله کله د دې په اوله کې هاي تنبیه او په اخره کې کاف د خطاب لګولګي ها لك هذا هذه او هاتا هاته او د دې ګرځاونه دا کا دا کومه دا کوم او پدې کې اسماء اشارات د قریب د پاره دا د بعید د پاره ذالک او دا بعید د پاره د متوسط د پاره دا کا پدې پوښښ تاسو ها دا بیات کې بل کتاب راوړل